السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر مملکت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین سے متعلق بل اعتراض کے ساتھ واپس کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ډیر د افسوس مقام دی چې کم بل زمونږ د صحابو د ناموس د پاره څه وخت مخکې د قومي اسمبلۍ نه علما کرامو او خاص کر چې دی د څومره دغه دي ایمنیزو او څومره وزیرانو هغې ټولو په متفقه طور سره هغه بل د قومي اسمبلۍ نه پاس کړو. پس د هغې نه دا بل چې دی د قومي اسمبلۍ د پاس کېدو نه پس دا بیا سینټ ته لاړو او سینټ کې چې دی پې نه یو سینیټر اعتراض کړی نه بل چا، بیا د سینټ نه هم پاس کړی شو. خو چونکې دې ټیم کې د پاکستان صدر چې دی دا د پی ټي آی سره تعلق لرونکی دی او د پاکستان صدر دی چونکې اخري اختیارات د بل د پاس کېدو د هغه په لاس کې نو هغه څه ورځې دا بل ځان سره ساتلی او نه یې پې دستخط کو او نه یې د دې بل متعلق څه خبرې کولې، چونکې چې په پته ولګېدله چې یاره دې دا بل د سره پروت دی او د پسې اوس عوام راپاسي، نو هغه په دې بل کې د ځان اعتراض پکې چې دی نو جوړ کړه چې یاره د پولیس سره دومره غټ اختیار نشته دی او دې کې داسې شی دی او هغسې شی دی او هغه بل یې چې دی واپس یې کړه. ډېر د افسوس مقام دی، ډیر د افسوس مقام دی. زه به نن د پی ټي آی د کارکون هم جذبه ګورم چې یاره مونږ له بې دا تانې راکولې چې مولانا فضل الرحمن صاحب د پی ډي ایم صدر دی دې ټیم کې او دی چې دی د اسلامي بل پاس کړي، نو دا خو لا شرعي او اسلامي نظام بل نو، صرف د صحابو د ناموس جنگ مو لړه وکړه او هغه بل چې دی د قومي اسمبلۍ نه هم پاس شو، د سینټ نه هم پاس شو. خو چونکې د پی ټي آی سره تعلق لرونکي صدر پاکستان هغه چې دی هغه دا بل واپس کړو. دا به اوس پته نه لګي، بیا به چې د اسمبلی جوړېږي، بیا به بل صدر راځي او بیا به چې دی د اسمبلو نه کې به په دې خبرې کېږي، بیا به سینټ کې بیا خبرې کېږي او بیا به چې دی صدر لځي. انا لله و انا الیه راجعون. نو دا مشکلات چا جوړ کړل؟ د دین اسلام مخالفت چا وکړه؟ همدغه د پی ټي آی صدر وکړه. نن به زه د پی ټي آی د ورکر هم جذبه ګورم چې د دې صدر خلاف بیان ورکړي چې دا خو زموږ د صحابو د ناموس خبره وه، دا خو د امهات المؤمنین خبره وه، دا خو چې دی نو د دین اسلام خبره وه، ولې دې دا بل مسترد کړه؟ زه به نن د پی ټي آی والا دا غیرت ګورم چې نن راپاسي ښه او په دغې صدر مملکت پسې خبرې وکړي. پوه شولې؟ د دغه دپاره خو جاړی چې لنګړی در لګیر کړی دی جیل ته تللی، د هغه دپاره خو هر یو کس چې دی نو روزانه خو چا سره هم د صحابو د ناموس غم نشته، چا سره هم د دین اسلام غم نشته دی چې د دې صحابو د ناموس تپوس د دې صدر مملکت نو کي چې اخر تا دا بل ولې واپس کړه. نن به زه د ټولو مسلمانانو دغه دیني جذبه ګورم چې د دې صدر مملکت خلاف ویډیوز وکړي او ورته ترېنه غوښتنه وکړي چې مونږ له هم ته جواب راکړه چې اخر دې کې چې دی دا خو چې دی نو د یو کس پاس دا بل نو منظور کړي، دا خو چې دی ټول تمام پارلیمنټیرین چې دی په دې کې چې دی نو په هغې په متفقه طور سره پاس کړی دی، بیا تمام سینیټرانو په متفقه طور سره پاس کړی دی. نو د پی ټي آی صدر بلکې د پی ټي آی صدر د پی ټي آی هغه مکروه چې خره ښکاره کړله چې هغه د دین اسلام خلاف ده، د دې نه پس په هم مسلمانان راپاسي او پی ټي آی له به اوټ ورکوي، د دې نه پس په هم د پی ټي آی والا و چې مونږ ریاست مدینه جوړو، شرم درله پکار دی، ملغه یو صدر هم پاتې شوی دی، خدای پاک دې تباه و برباد کړي، الله تبارک وتعالی دې چې دی د ذلیل او رسوا کی چې د صحابو د ناموس کم بل هغه واپس کو. ملګرو ویډیو در سره شیر کې او غوښتنه وکړئ د پی ټي آی والا نه چایا تاسو بنن راپاسئ د خپل صحابو د ناموس غوښتنه به وکړئ د خپل صدر نه کله هم نشي کېدی.